د خوشاله کور په غم کې څنګه بدل شو. صرف 14 ورځې بعد د دې الګ واده د دې فیملی وینا دا چې هغه د واده ټولې تیاریانې چې کوم دي هغه کمپلیټ کړي وي. وسه زه واده د دې مور مړه شپږو کاله وشول. د دې خپل مور مړه ما به دې سره هر ټیم دا خبرې کولې چې دې خپه نشي دا ځامن مې زه به د دې پته به باندې تلم. د را روان په 16 نومبر باندې د واده د ولیمې هر څه مکمل شوي، ویناګانې شوي دي، کارت چاپ شوی دی، هر یو سیستم مکمل شوی دی. خو دا خبره مې ورته کړې وم په کلي کې ول ان شاء الله داسې واده کوم چې په کلي کې به نه چا کړی نه به څوک وکړي، خو بس قسمت کې نه و سره جي. یو انګل په کې موږ نه ایګنور کوو، مطلب چې په هر انګل باندې پکې موږ کار کوو. دلته چونکې 16 نومبر باندې د کوم د واده پروګرام ته شوی دی، نو دا ټول خبرې چې کوم دي نو دا موږ چې کوم دا ایګنور کوو نه، بل په دې ټول انګل باندې موږ کار کوو. ان شاء الله العزیز د خپل رب نه پوره امید یم چې ډېر زر به ان شاء الله د دې حقیقت مخې ته راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو کتونکو بیګا د سوکنو تانه په حدود میرا کیچوړې کې یو ډیره زیاته دردناک پیښه شوې ده. نامعلومو کسانو د BRT یو سکیورټي ګارد وجلې ده. صرف 14 ورځې بعد د دې الګ واده د دې فیملی وینا دا چې هغه د واده ټولې تیاریانې چې کوم دي هغه کمپلیټ کړي وي. د خوشاله کور په غم کې څنګه بدل شو د حواله سره بعد د مقتول الګ فیملی سره خبرې کوو چې یاره اغي سوي چې دا سو وجوهاتو د حواله سره به پولیس سره خبرې کوو چې اغي تر اوسه پورې د کې څومره تفتیش کړي دي او د علاقې حواله سره هم تاسو ته د خلکو خبرې خو چې اغي د علاقې باره کې سوي چې یاره دلته د پولیس سره کارکړدګي ده او دلته دینه پیلم څه قسم واقعیات کېدل. ایسه ولای تاسو له صبر در کې د خوشاله موقعه مطلب یو پلارم د سیز نشي برداشت کولې ولای تاسو له حوصله در کې تاسو دغه ټیم چرته وې چې کله دا وکوه شو تاسو چې به مونږ نو د فکس ټایم دا خويندې به ورته ناستې وي دی به راتللو 9:30 بجې چې 15 منټه به هم دی رستا خوا دی خواشلو نو دی خويندو به سره پیغام بس بیا به دی مال زر را منډه کله چې اسیم ولې نا وخت کولو فکس به دی 9:30 یا 9:30 بجې راتللو یا به 15 منټه پاس راتللو یا به 15 منټه د پاسه راځو چې زه به وتم با تماته د لونو راتوي دلته ډزې مو شولې او دا زوی مې وته واغ عدنان مې زوی د مشرغه وته مانه مخکې په پته نو ما پوي چې زما صاحب چاپونه وانه چې دا سیمنډه مې کله دې نیر ته وته مانو دلته یو سړی له شابه ګاډي راولې دا ځوانالو سړی لګېدلې ما سوق دی وي پته نه لګي خو ګاډي راولې ګاډي موږ سره دلته کې کم دی په موقع بس بیا داسې کار وشولو چې زه همداسې منډه کړم بل سړي پسې په موټر سایکل سور شوم چې زه لاړم هلته کې مې نه زوی او نه خلکو یو لسته کسان ولاړو خو زوی مې هم نه و دا دواړه زامن مې نه بس بیا ما دلته راپسې خورای رالو هغه راپسې سوداکي راورسولو سوداکي کې به سور شم ښار ته لاړم ورپسې چې هسپتال ته لاړم نو هغه ډاکټرانو ورته زه پرېم نه خولم خو ماته وی چې ټیک دی یو بل هم راته وی چې ټیک دی په خپه باندې لګېدلی دی بچ دی انشاءالله چې بچ به شي هغه ما دې صحیح کولو خو د هغه کمیز دغه سره هغه اوچتېدو را خلاصېدو ما وی خو دنه ساه جوړې وي په لار هغه زوی مې راته ویل زه پوه نه شوم چې دنه کوم ځای ساه وتې ده نو خو ازوی راته چې په لاره وته ما ویني د نه هلته وتله د سره پرون ستا کله خبرې شوې یا بل پرون دی واده باره کې د اسیم سره څه خبرې شوې وسه زه واده د دې مور مړه شپږو کاله وشول د دې خپل مور مړه ما به دې سره هر ټیم دا خبرې کولې چې دې خپه نشي دا ځامن مې زه به د دې پته به باندې تلم
کوم یو لار کوم یو ګودر کوم یو کار چې به ما کولو نو زه به د دوی په مشوره د څه خبرې در سره اخري ځل شوې وې؟ اخري خبرې را سره پرون دا چې مې راته ساري راته ویل چې زه ځم مال لګیا کم دی نه وروړم ما ورته زه بیا لاړ چې هغه پټي نه وروړه او چې بس بیا رالم زه لاړم هغه وراندار له دغه ته درې ته لاړم قبر له لاړم چې بیا رالم نو دغه هم وروړې وه کوتره یم کړې وه نو زه ډېر خوشحاله شوم نو دی دلته کې زه میلمنو سره وم د میلمنو خدمت ته دی م ودرېدلو او چې ما به ورته په سترګو کې ویل چې دله یا چای وروړه یا اوبه وروړه نو دی به اکدم به هغې له به یې اوبه م وروړې یا به یې چای م وروړلې بس بیا ما ویږي زه چوټي ده 1 بجې موږ سره دلته روټۍ وخوړله ستا 3 زامنو څو لوریانې دي 3 مې لوریانې دي او 3 مې زامن دي او یو لور مې مشره ده او بیا مې ورپسې 3 زامن دي او ورپسې مې بیا 2 بلونه دي ښځې ځان له په خپله خوښه کړې وه که تا وله په خپله خوښه کړې وه؟ ما والا هغه په خپله خوښه نه وه کړې جي ډېر صحیح سړی و ارامتوب پکې نه و غورغودي پکې نه وه چې مثال خبره څوک به داسې زنانه به تېرېدې ده به ترې نه مخ واړولو ویلې لرې شي نور چاته به ما ته به ویل را دې خوښه دلته کې زنانه دي ما والا کړې وه ده ما ته دا نه وه کولې ما والا کړې وه عدنان دا بیګا چې د اسم د قتل دا واقع شوی و که نه ته چېرته وې او تا ته دا اطلاع څنګه میلاو شوه؟ سر جی زه خو کور کې هم زمونږ یو فوتګي شوی وه د هغې دویمه وه چې نن یې درېیمه ده مونږ په حجره کې ناست وو زمونږ یو کزن مونږ پسې رالو چې یاره ستاسو دا کم رور دی دا خوږ شوی دی چې مونږ کله ځای ته موقع ته ورورسېدو هغه ځای کې د ده چې کوم دی پروت و مونږ گاډی ارینج کو چونکې مونږ 1112 ته هم کال کړی و خو هغه لږ لیټ شو مونږ گاډی دا ارینج کو دا مونږ بوتلو LRH هسپتال ته جي دی چې څه ټایم تاسو ورورسېدی نو ده کې څه وه خبرې اترې څه شوي دي؟ د چې مونږ کله ورورسېدو چې دی ما ګاډي کې واچولو نو ګاډي کې د ګلبهاره پورې ګلبهار تاڼې پورې د شهادت کلمه ویلې نور د هېڅ هم نه دي ویلي جي او جي تاسو څه وایئ چې دا څه واقع وه دا څه چل شوی؟ یاره جي د سنیچینګ مسله وه نور هیڅ زمونږ چا سره څه دښمني چا سره څه مسله نشته دی مونږ ټول الحمدلله یو کورنۍ یم دا یو ترونه یو جي زمونږ هیڅ مسله نشته چا سره د سره په جیب کې څه داسې شیزونه و چې هغې ته وړي چې تاسو وایې سنیچ د سره په جیب کې چې کوم جي د بیک و پرس و سره او وردي و سره هغې ته وړي دي چونکې بایک یې پرېښی دی جي بایک یې نه یې بوتلی دا بایک خراب شوی دغه درز سره که نه هسې نه دی؟ نه جي بایک خراب شوی نه بایک له درز نه یې ورکړی بایک ولاړو سایډ ته جي د واده مو او چې د را روان په 16 نومبر باندې د واده د ولیمې هر څه مکمل شوي ویناګانې شوي جي کارت چاپ شوی دی هر یو سیستم مکمل شوی جي د خپل ځان له کپړې مپړې هر څه اغوستي وو؟ کپړې اغوستي وي جي پیزارې اغوستي وو هر یو څیز یې برابر کړی ده او دا رشته د په خوښه شوې وه که نه فیملي کې څه وه؟ نه جي رشته د په خوښه شوې وه جي او جي رشته د په خوښه تاسو نور هم سره رشته داره ده دا ښځه؟ او جي دا زموږ نور هم رشته داره ده او جي اخیری ځل د سره تا وې چې پرون مونږ یو ځای روټۍ وخوړه څه ګپ شپ لګېدو؟ او جي زمونږ یو ځای دلته کې ناست وو بس هغه ته مې ویل چې یاره تاسو ځئ به ډیوټۍ له تاسو روټۍ وخورئ یو ځای په حجره کې روټۍ وخوړه او هغوی لاړل ډیوټۍ له او چونکې نور میلمانه راتلل مونږ د هغوی خدمت کولو جي مونږ میلمنو سره ناست وو او د شپې ناوخته داسې مسله بس راغله چې یاره تاسو خوږ شوی دی راشئ دغسې مسله وه واده باره کې څه خبرې اترې دې ورسره شوې وې؟ واده باره کې خو جي هغه چې که څنګه خواهش ویلې او څنګه سی غوښتل هر څه موله برابر کړي جي یو څیز موله مونږ نه یې پرېښی او جي پولیس درته اوسه پورې څه ویلي دي چې څه وکړل مونږ؟ پولیس جي مونږ تر اوسه پورې ډېر مطمئن کړي وو پولیس وایي چې مونږ تاسو سره ولاړ یو چې تاسو څه وایي مونږ هر څه منو پولیس مونږ نه رستو نه جي بیګا مونږ سره ډېر ښه کوپریشن وکړو سهار هم راغلي جي مونږ سره ډېر ښه کوپریشن وکړو د BRT سیکیورټي کې د کله نه جاب کو څومره وخت شوی او څه جاب یې کو؟ د جي BRT سیکیورټي کې سیکیورټي هیډ و جي 5 سال نه د جاب کولو او جي نو اسې تاسو وایي چې به صرف سنیچنګ مسله کې دی؟ جي د سنیچنګ مسله ده دلته کې د زمونږ د علاقه کې نور هم دغسې ډېرې مسلې وشوي د سنیچنګ د لاسه او جي نو ولې چې دا واقعیت کېږي نو پولیس نه راځي؟ پولیس راځي جي خو موقع سره راشي او بس بیا ځي دی به روټین کې هم دومره لیټ راتلو 10 بجې؟ دی به روټین کې هم جي راتلو خو زمونږ د سره به بل د کزن و هغه ورسره راتلو دی دواړه به یو ځای راتلل چونکې هغه مور وفات شوې وه هغه په دې ورځ ورسره نه و دی یوازې تللی او یوازې را روان و جي په دې ټایم کې احمد بھائی دا بیګا چې کوم د اسم دا قتل واقع شوی و که نه دی پهله اطلاع تا ته څنګه راغلی وه؟ یاره جي زه خو خپل ځاني چې کوم دی زما تره زوی بهر تلو ګجروالۍ ته هغه ماډې ته بوتلی و واپسې کې چې زه راتلم نو زمونږ کور والا ته چې کوم دی د اوازونه رالل چې یاره ډزې وشوې نو دې کې زه هم ورسېدم نو بیا چې کوم دی چې زه ورسېدم دې نه وړاندې زما تره زوی ورسېدلی نو هغه تره زوی چې مې ورغو نو دی چې کوم دی لګېدلی و پروت و ګاډی ورسره دې خوا پروت و هلمټ یې دې خوا ته پروت و
نو چې دې مونږ څنګه روچت کو نو چې راوامړولو نو دې داسې لګېدلی هم نه و د خپې سره لګېدلی و د کوناټي سره لګېدلی و خو د ده نه بلډ ډېر زیات تلی و او روان هم و بس بیا ما एकदम موټرسایکل را ټرن کو راغم تیز ډېر زیاته ما دلته د ګاډي ماډي بندوبست کولو یو پیر راغم ما یې ګاډی خو څه ریسپونس مونږ ته میلاو نه شو د هغې باوجود بیا چې کم دی بیا د هغه یو ترور زوی و هغه سره سوزکې و هغه ما په منډه راوستو هغه دلته نه سوزکې را روان کو بیا چې مونږ ورتلو نو زمونږ دلته یو بل ملګری دی نیم نامه ده ناظم هم دی نو هغه را رسېدلی نو بیا هغوی ته لکه ګاډي کې دی مونږ واچولو نو غالبا چې دی اسپتاله پورې صحیح و خو لکه د ما سره صرف دومره خبرې وکړي چې دی مونږ روچت کړی نو د ما نه صرف اوبه غوښتې چې نور د واقعي باره کې څه ونه وی نور د واقعي باره کې څه نه وي بس لکه پیله خو بېهوش و خو چې بیا وله مونږ زړه مړه ومږلو روچت هم کو سیټ را سیټ هم کو نو د بیا زور شروع کو د ودرېدو کوشش یې کولو نو ما ترې تپوس وکړو ما یاره څه حساب دی څوک سیمه څه حساب څه کتاب دی خو ده ما ته وی چې اوبه صرف د اوبو او سر دا زمونږ لکه روټین دی دی وی د اسیم د فیملی وی کنه چې د رهزنانو ویشته دی لکه کې مخې دا څه واقعیت شوی دي او کنه سر دا سړومبې ځل خو نه دی عمده ځای چې کم دی مخکې عیسپ ماما د الله پاک وبخي هغه هم رهزنانو ویشتو همدغسې هسپتال ته مونږ ورسېدو او رسولو هغه هم هلته کې وفات شو څونه وخت پهله تقریبا 2-3 کاله خو به یې کېږي هغې نه بعد دلته کې ډېر داسې یو لکه ډیر زیات د رهزنان چې کم دي سنیچنګ وغیره خوا دې خوا ډز ډوس کوي خو لکه بیا ورته مونږ څه ګروپ وغیره جوړ کړه هغې باندې مونږ تقریبا 2-3 میاشتې به دې ته په دې سټاپونو باندې ناست نو د هغې د وجې لږ امن راغلی خو بس بیا د هغې زمونږ هغه ګروپ لکه تر کومه به مونږ ځان ساتو که نه د هغې باوجود سر چې پرون او یو 2 ورځې مخکې په مونږ باندې دی سرچ اپریشن وکړو پولیس والا نو مونږ سره چې چا سره چریز و چا سره لایسنسداره تماچه و هغه هم دی مونږ نه یوړل نو چې خامخا مونږ نه دار څه یوسي نو بیا به مونږ څه کوو او غل چې راځي هغه سره خو به خامخا څه وي نو بېګا مونږ سره دا هم رسه نه و چې مونږ د غلو باندې دوباره واپس فایر کړی وي یا مونږ دا ایثار کړی وي لکه دا تاسو واقعیت یاد کړل پولیس نه راځي دی ته نو سر پولیس خواله راشي چې کله بس مونږ هسپتال نه واپسۍ کې راشو او بس بیا وروستو کې پولیس راشي نه مخکې واقعیت چې تاسو یاد کړل د پولیس غش نه چې دا واقعیت نو سر بس دا خو غش خو بس داسې غش نه چې لکه روزانه راځي یا روټین سره راځي او بس چرته میاشت کې هفته کې 2-3 ورځې پس داسې دا خو څنګه چې یوسف ماما لاړو بیا سم لاړو بس دا واقعیت کیږي او جی بس داسې بځي او بلکې مونږ سره داسې سشتم نه چې مونږ په د غل مخنیوي وکړو نن دا لاره کې مونږ نه سړی ویشتو سبا به مونږ پسې کور ته راځي کور کې به مرانه سړی ولي د اسلحې د پولیس یو سرچ اپریشن او جی سرچ اپریشن کې خامخا وړي زه خپل داسې یو چرۍ سره پرچه کم چې پاغې کې ډس کولو سیستم هم نشته دی باسه ته په کم ملک کې او د تا ته سٹارټ کې د اسیم د قتل اطلاع څنګه وشو سر جی زه په قطر کې ما او بیګا ذاته بجې د ډیوټۍ نه راغم پاکستان کې 10 بجې د 10 بجې چټي کېږي ترزویرا ترنګو کو په سعودي عرب کې هغه ماته ویل چې ته چرته ماته زه کمره کې وای ته دا سره چې ټیکټ کټ کو کور ته لاړ شه ماته چې ولې خیر څه مسله ده بیا ما دنان ترنګو کو نو د جړل ماته چې ته کور ته راشو ټیکټ کټ کا بس بیا ما ایمرجنسي ټیکټ کټ کو بس راغم خو وسیل تر هغه حالات ډیر خراب دي سر جی تا ته دا کله پته ولګی دی خو تا ته وی چې اکسیډنټ کړي دی دا د ډز والا خبره چې نه معلوم کسانو وشتي دا ته کم ځای کې پته ولګی دا تر رنګ کو هغه ته چې تر شوی دا څنګه دوړه زلګیدلې دي او غلو وشتي دي نو بس ته وی چې مړ دې کده ته زخمی دی نه ته ویل مړ دی وای بس راشته داغه تاسو را دی واده باره کې تاسو څه گیفټونه مغوختي او هغه لګراتو ها پرون سره خبره کړې وي ما سره به هر سار غپ شپ لګولو نو یو مې ورلا چې اخر ماته چې مال غړې وروړه ماته غړې مې ولا غستې و او ماته مې چې ان شاء الله کړی ته درشم په 70 زما فلایټو د جمعې پورز نو نور به ان شاء الله د خپل دړه سالم خدا خبره مو ته کړې وم په کلی ول ان شاء الله داسې واده کوم چې په کلی باندې چا کړو نه بسوکو کی خو بس قسمت کې نه وسره ته چې په 7 تاریخ ستاره اتللو او بیګا د شپې ته اطلاع ملو شو نو دونه پاسان ال بیا ټیکټ رامخې کې دی شو ها پرسانه ملاوي ټیکټ قطر کې قطر او دبي کې پاسانه ملاوي سعودي عرب کې لګه مسله وی کله تا ټیکټ هغه ستا وته چې ما داسې حادثه شوه ده نه بس ایمرجنسي هغه 2-3 روپۍ ګران وی ټیکټ نو ټیکټ ملاويږي هر ټایم غنټه مخکې ورشه فلایټ مو کوي درکې در ټیکټ دی واده د پاره چې واده کې کم خلک مو روټي ورکو ورجی او دال وغیرہ موږ د شونه پیل آلو د غشت شي وغشت هر څه غستل شي سر جی هر څه بس صرف یو می خپاتې و
هغه مې پلار ته ویل چې به ته لږ لیټ والې ځکه چې ساتلو څوک نشته نور چې څه سامان ټول مونږ اخیستی دي. نو هغه روجي هر سيزونه بوس د پدریمه کې پخېږي. تاسې د سر جي ته مشر وې که باسط دا هغه عاصم نه عاصم مشر ځکه شری وم. او جی ته جنازې له راورسېدې شریک شو ورګې او جی جنازې نه 10 منټه مخکې ورسېدم. ته قطر کې څونه وخت تیر کړو؟ زما قطر کې څلورم کال دی. دا پیښور کې څومره بې درېغه قتلونه کېږي په وړه وړه خبره لکه اوس تاسو د خپل لور د ګناه پته نشته غلو ویشته دی که نه هلته هم داسې کېږي؟ نه جی یاره قطر کې دا شی نشته دی. قطر کې چې خبره چې دلته چې زه راتلم زه دومره رش ایثار کوم دومره رش په قطر کې دا شی نشته دی. دا قطر ډېره غټه خبره ده. هلته چې یو کس زخمی شي صرف وینه راشي نو هغه پولیس د هغه عمل نه ختموي چا چې په وینه راوسي. هلته دومره سهولت دی. دلته خو غټ مړي شي په حساب کتاب نه چې چا وجلی او چا نه دی وجلی. د تاسو چېرته ویلي نو چې تم قطر ته راځه که BRT کې به د څه تنخواه وه؟ نو ما خو ته ډېر ریکویسټ کوم ماته چې راشم زه له ډیوټي م ښایسته ګورم خو بس د زه زړه نه کولم ماته چې نه بس وایي دا زما له ښه دی وایي زه دلته خوشحاله یم وایي چاچا م یوازې دی او وایي زه دلته کې بیا څوک وینه د کار دا روز به مې ډیوټۍ له تلو نو هغه به د مال کار هم کولو کور به یې هم ساتل نو ډېر کار به هغه کولو بیا موږ سره نو بس دې د وجې نه راتلو. ګرانو کتونکو میرا کې چوړې کې آغاز سره راغلی محکم ځای کې چې د عاصم خان قتل شوی دی بیګا پولیس هم لګیا دي خپل انویسټیګیشن کوي او راځي زه تاسو دا غځې مخم. علي اکبر خان بیګا چې دلته کم دا د BRT دا غارد قتل شوی دی دا څه وجې دی کې اوس پورې تفتیش شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قیصر صاحب دا عاصم ډیسیز چې کوم دی دی په BRT کې ملازم اور بیګا د ډیوټي د ختمېدو نه بعد په دې لار باندې په خپل بایک باندې راتلو انچ MDS پارت ته رسېدلی دی دلته کې چې کوم نامعلوم ملزمانو قتل کړی دی. د دې ډیسیز نیکسټ 16 نومبر باندې چې کوم باقاعده واده پروګرام تیر شوی چا کې کارډونه هم چاپ شوي دي او انویټیشن کارډونه او خلکو باندې تقسیم شوي هم دي. نو دغه سچویشن دی. دې کې اسلحه څه استعمال شوی او د څو ډزه لګېدلې وي؟ د خو دوه ډزه لګېدلې دي شاته په دې بیک سایډ رایټ سایډ باندې اور دې کې اسلحه چې کوم 30 بور استعمال شوی ده. موبایل د سره موبایل اور د یونیفارم چې کوم د BRT دا په بیک کیو نو هغه بیک نشته ورځ بیک چاوړې دي. د موقع نه تاسو ته څه ښکاري چې د خلکو صرف دی وشته دي که د سره الله سم چولې دي دې ته بیا را تختېدلې هم دي؟ دوه خبرې کې دي شي یا خدای چې دی په دې مین کم برانچ روډ دی کوم چې د ورمړو پندور روډ نه چې کوم دی کم برانچ روډ د کلی ته ځي نو یا خدا سي چې دی دلته کې دي سر کړی دی د دې خبره تختیدلې دي یا دویل ته کې نیولې د دې سپارټروس لګې دي سره حتی په یو سره کړی دا دلته کې به چې کوم دی وشته دي. د دې فیملی سره سره زما خبره شوی وی چې دا سنیچینګ دی کنه تاسو سوای موږ یو انګل پکې نه اګنور کوو یو انګل پکې موږ نه اګنور کوو مطلب په هر انګل باندې پکې موږ کار کوو دلته چونکې 16 نومبر باندې کوم د واده پروګرام ته شوی دی نو دا ټول خبرې چې کوم دي نو دا موږ چې کوم دا اګنور کوو نه بل په دې ټول انګل باندې موږ کار کوو ان شاء الله العزیز د خپل رب نه پر امید یم چې ډېر زر به ان شاء الله د دې حقیقت مخې ته راشي. مطلب پس سنیچینګ هم کار کیږي او په نور خطوط باندې هم کار کیږي؟ په نور خطوط باندې موږ هم کار کوو پس سنیچینګ هم کار کوو یو سیزن پکې نه اګنور کوو 100 روپیا انګل باندې په حال موږ کار کوو خو رسته ردی تیر د شپه د انګلیز موږ کله کمیږي کله بس واکیږي یو انګل به موږ کلیر کوو نو بل انګل به موږ خطر راځي هغه به کار کوو اور ان شاء الله العزیز ته برسو کې د دې علاقې چې کم چیرمنان سے باندې دي سره هم خبرې کوو د MNA سے چې کم د علاقې دغه سیکریټری سره هم خبرې کوو چیرمن صاحب دا چې کم بیګا واقع شوی دا پولیس وایي چې هغه 302 کې FIR درج کړی دی دا مقتول چې کم فیملی دا هغه وی دا رهزنی ده تاسو وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قیصر خان اول تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې په دې غم کې موږ سره شریک شوي. څنګه تاسو معلومه ده چې بیګا 10:30 بجې دا واقع شوی و نو دلته کې نن اوس SP صاحب هم راغلی او SHO صاحب هم راغلی او انویسټیګیشن افسر هم راغلی مختلف انګل ناغي شواهد چې کوم دی راجمع کړي دي هغه پولیس والا خپل لکه تفتیش شروع دي ازر وخت داسې قسمه مونږ نشو ویل چې کوم انګل مطلب دا صحیح وي خو ان شاء الله پولیس والا لګیا دي هغه خپل انویسټیګیشن پروسس شروع دي او په دې کې مثال دا شهزاد خان خبر وکړه دوست محمد صاحب چیرمن صاحب خبره ده فدوسین بای چې مثال په دې کې د علاقې کوم مشران دي هغه په منډو بیګام راغلي چې واقع پته ولې تر اوسه پورې موږ لګیایو او پولیس سره رابطه کیو او ان شاء الله فالو وکړو. شهزاد خان تاسو د MNA صاحب سیکریټری دلته تاسو سزما کم ور کړی د چوکې د پاره یا تانې د پاره ولې نه جوړیږي اوس په؟ بالکل السلام علیکم قیصر بھائی تاسو ډیره شکریا. بالکل ارباب صاحب دلته دا چمکلو تاڼه چې کومه کنه د ډیره حدود ډیره غټ دي هغه موټر وې دا ټول علاقې GT روډ دا رنګ روډ نه ارباب صاحب دلته کچوړې کې د 10 مرلې د کمرشل چوکې لپاره ورکړي موږ د بنیادونه مول SP هغه نه مخکې مرالو SHO ګان رااله
ارباب صاحب ورته تر دې پورې مې چې زه به تاسو ته خښته واچوم خو مهرباني وکړئ چې تاسو راشئ دا ځای جوړ کړئ ځکه چې دا روډ دی مین په دې لکه چې ګاډي ځي راځي نه کیمرې شته نه څه شته نه ارباب صاحب چې دا مرکز دی دلته به کیمرې مو لګي دلته به هر څه لګي خو موږ پولیس افسرانو ته دا وایو چې اس اس پي صاحب ته ما ویلي دي بنګس صاحب ته زه ورغلی وم هغه به ایس پي رولر ته ویل زه دیلم ورلم دې نه مخکې اشفاق خان ته ما ویلو هغه راغلی و په خپله 2 ځل دلته بنیادونه مو ورته وواله و موږ پولیس والا ته دا وایو ډپارټمنټ ته افسرانو ته چې مهرباني وکړئ چې موږ دله ځای درکړی دی تاسو به کار وکړئ کم از کم چې دونه چې دا کریم ولا کم شي دلته عصمت خان تاسو مخکې مختلف تاڼو کې ایس ایچ او پاتې یې تاسو په څوکانو کې دا پهل پیریډ دی د ایس ایچ او ګیرت دی وکوي ته په کم نظر ګورئ چې دا څه کیدی شي یاره په خل کې سروي د دې لا اس معلومات پدې نه کیږي چې موږ نه د راځنې رنگ ورکول شو نه دی بل طرف ته او په خل موږ مکو کته د دې نه موږ چې س میټي هونالود دا اوچت کړ لګیو پدې کې موږ تفتیش شروع دی خو ان شاء الله چې ډیر ضرب خپل مقام ته ورسو علي اکبر خان وی چې لکه صرف موبایل او د یونیفارم نو کنه د سره جیب کې څه پیسې مې پرتی وي یاره د سره نو د سره چې ز هسپتال ته لاړم د سره اي ټي ایم کارت او شناختی کارت پورټ سټیټ دا موجود او بیگ چې کم د 125 هغه موجود دی او بل د هلمټ دی د کبري پول باندې پروتو اچھا د دې فیملی سوي د دوی فیملی عموما په دغه ششو پنځ کې دا چې ویم لا هیڅ نه وای کنه خو په خال موږ دا وی ټول نمبرات اړ یو شي چې دا مې پوس کړی دي او سی کې سیتم لګلې دي ګرانو کتونکو دا ډیره زیاته دردناک واقعه ده د پولیس خبره تاسو وورې دي داغي د فیملی خبره تاسو وورې دي پولیس وی چیرې دي د تفتیش شروع کړي دي په سنسي خطوطو باندې دي تفتیش کوي څنګه چې د انویسټیګیشن ایس ایچ او سی بوي چې په 16 نومبر باندې د الک وادو نو په هغه طرف باندې د پولیس تفتیش روان دي او الله دې او کی چې دا کې ذکر ټریس شي چې دا د کور کې د خوشحالیا نه وي اچانک پکې د غم خبر رالو څنګه چې ماته استوي په 16 نومبر د دې الک وادو ملزم چې ټریس شي او کیس ټریس شي نو هغه مړ خو واپس نشي راتلی خو دومره سړی ته تسلی ملو شي چې یاره زمانګه څه ګناه وا دا وقوه سوا نو الله دې او کی چې پولیس کم تفتیش کوي دی پکې الله کامیاب کی امين